عمر رضی الله تعالی عنہ غسل وکړو، قرآن یې ښکل کو او خور ته وایي ما نبي علیه السلام له بوځه چې زه ایمان راوړم. اوس دلته نبي علیه السلام په دار ارقم کې د خپلو صحابو سره ناست دی، ځکه په مکه کې دا خبره خوره شوه وی عمر توره اغوستې ده او د نبي علیه السلام په مرګ پسې وتی دی. ټوله مکه کې خبره خوره شوه که نه؟ عمر توره اغوستې ده او نن دا قسم کړی دی په لات او په منات او په عزا باندې چې نن به د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سر قلم کوم. په دې پسې وتی دی. نبي علیه السلام په دار ارقم کې د صحابو سره ناست دی، تمام صحابه پریشانه دي چې دی راشي نو موږ به څه کوو، ځکه د جهاد حکم خو لا راغلی نه دی، وجلې خو شونه نو دی خو به زموږ محبوب ته نقصان ورسوي، موږ به څه وکړو. په دې کې عمر رضی الله تعالی عنه روان دی او سیده ورغی په دار ارقم باندې وردننه شو. نبي علیه السلام د خپلو صحابو سره ناست و چې دی وردننه شو، صحابه کرامو د تورې نه کړس ویسته، ټولې تورې راویستې چې زه عمر خو راورسېد که نه. نبي علیه السلام یې ماته یې پرېږدوئ، ماته یو تن به نه خوځئ د خپل ځای نه. نبي علیه السلام ډېر زیات بهادر و. صحابه کرام فرمایي وی مونږ په ټولو کې زیات بهادر چې و هغه نبي علیه السلام. یو ورځ مدینه منوره کې د شپې او د دماکې غونته اواز وشو، لوی درز وخوته د شپې، تمام خلک د کورونو نه غلی غلی رو چې څه چل. صحابه کرام فرمایي چې مونږ رڼاګانې